مشران او ما مخامخ ناس په پندال کې د بدرخو غیرتی مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. غونډو کې اول زه ستاسو شکریا ادا کوم چې دومره مازدیګر تاسو زموږ انتظار وکړو او تاسو موږ ته دومره مینه راکړه، دومره اخلاص مو راته راکړو. تاسو ډېر ډېر شکریا. ملګرو خبرې تفصیلا هم کې ما پسې مشران خبرې تفصیلا هم کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده په دې حلقه باندې په دې ضلع کې په دې صوبه کې دې نه تېر شوي حکومت کې 15 کاله وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه زموږ د دې نوښار پاتې شوی او تاسو یې پېژنئ. اوس 2.5 کاله وشو وفاقي وزیر دی او اوس چې کوم 2.5 کاله پس د دې پاکستان کې اوس په دې صوبه کې چې کوم حکومت دی نو موږ باندې یو ضمني انتخابات رالو. زموږ ایم پی ای ته وفات شو، د هغې په سیټ باندې الیکشن دی. کله چې هغې وفات نو زه تاسو نه دا تپوس کوم په دې حلقه کې او خاص کر په دې بدرخو کې د تحریک انصاف مشر ګرځېدو، د تحریک انصاف د مشرانو د بدرخو والا د ملګرو خدمت کولو د ستاسو په غم خادۍ کې شریک و، تاسو د دک درد کې شریک موږ نو. او چې الیکشن رالو ضمني انتخاباتو اعلان وشو نو خلک بیا په ګرځېدو شو، بیا په ګلو کوڅو کې په ګرځېدو شو خپل په پراړوګانو کې. تاسو ته بخوبي پته ده چې زه څوک یادوم او څه ملګرو سره شمولیت شروع کړي، څه ممبرانو شمولیت شروع کړي. ممبر سره صرف خپل یو ووټي ممبر چې ممبر شوی و تاسو بدرخو والا ووټ باندې ممبر شوی و او چې ممبر لاړ اعلان وکړو هغه یوازې هغه یو ووټ لاړ اعلان وکړو او چا چې ممبر کړو هغه مشران هم دغه کې ناست دي، موږ په دې پنډال کې شامل دي. کوم ممبر چې نشنیانو ووټ اخیستی و د عوامي نشن پارټۍ په ټیکټ باندې هغه ممبر شوی و، هماغه نشنلیان، هماغه د عوامي نشن پارټۍ کارکنان، هماغه د عوامي نشن پارټۍ ورکران هغه اوس هم دلته کې موږ سره ناست دي په ګڼ تعداد کې او هغوی به اوس خپل ممبر دوباره خپله منتخب کوي. انصاف کې چې څوک هم شمولیتونه کېږي د غریب ته شمولیت د هغې یو شمولیت نه وایي، د خان شمولیت ته شمولیت وایي. په فیسبوک کې هم ګرځئ، په سوشل میډیا هم ورکوئ فلانکې خان او فلانکې ناظم او فلانکې ملک او فلانکې کس موږ ته راووځو. خو زه همدغه دې ته وایم د بدرخو چې کوم غیرتي عوام دی، غریب عوام دی، دې ته پته ده چې زموږ مشر به څوک وي، موږ به ووټ چا ته ورکوو او څومره چې د عوامي نشن پارټۍ ووټ دی په دې بدرخو کې هغه دې ته پته ده چې هغه هېڅ چرته نه ځي، هغه همدغه غریبو غیرتي عوامو سره دی. او انشاءالله را روان 19 فبرवरी باندې به عوامي نشن پارټۍ ته خپل د ووټ طاقت ښایي او دوی به ښایي چې موږ تحریک انصاف ټول نه خانانو ملکانان ټول نه منو، موږ منو همدغه سوچه نه منو، همدغه د غریبانو ووټ منو، همدغه غریبانان به راغونډېږي انشاءالله چې هغه د کوم قوم قبیلې نه تعلق لري، هغه د بدرخو د کوم ځای نه تعلق لري. انشاءالله ووټ به عوامي نشن پارټۍ ته په څو طرف کې وکړي انشاءالله. زه د بدرخو مشرانو همزولو کشرانو بلکې خپل د خویندې میندو ته د دې میډیا وساتت سره دا خواست کوم چې کله تاسو باندې تکلیف وخت راغلی و لرې خبر نه ده په دې غټ اختر کې د بجلۍ مسلې به وي. دا دلته کې ناست ماشوم ته به هم یاد وي د بجلۍ مسلې به وي. غونډه بدرخو راغونډه شوې وه، احتجاج یې کولو او بدرخو والا به هم تاسو خپل منتخب ناظمانو ته بدلو
چې زموږ مدد وکړي ځکه تاسو سره حکومت دی پر سړک تاسو ډایرکټ اوري داسې وو که نه تاسو ته یاد نشي چې ګیلډرې پسې بند کړو وی موږ سیاست پرېښو تاسو ګواهان لکې ناست یئ همدغه به یې وي چې موږ سیاست پرېښی دی موږ نور مه تنګوئ هغوی ته پته وه چې الیکشن ته لا ټیم ډېر دی خو چې کله ضمني انتخابات رالو کله د الیکشن وخت رالو ډېټ یې وټاکلو نو بیا هم هغه خلک ګرځي وایي چې موږ ته ووټ راکړئ موږ سره شمولیت وکړئ موږ سره مرسته وکړئ زه هغوی ته دا چیلنج ورکوم بدرخونې دي زموږ نه وګټي موږ هم منو دی انشاءالله تحریک انصاف وایي چې موږ خلکو خدمت کړی دی دوی سره چې کوم صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دی ټولو کې یوازې دوی په ګرانۍ باندې کنټرول راغلي دا الیکشن صرف په دې حلقه کې دا مطلب نه دی چې دا الیکشن تحریک انصاف وبېلي نو د هغې حکومت به ختم شي د هغې حکومت به ختم نه شي خو چې تاسو تحریک انصاف خلاف ووټ واچلو په دې ضمني الیکشن کې نو پوره پاکستان دې حلقې ته نظر دی ټول صوبې دې حلقې باندې نظر دی او تاسو باندې چې کوم تاسو کشران سره کوم ظلم شوی دی کوم بېروزګاره تاسو کشران څومره بېروزګاره دي څومره چې مهنګایي ده په دې پاکستان کې څومره چې د هسپتالونو کې دا مهنګایي ده او دا دوایانې چې څومره ګران دي د دې غونډو نظر او د دې ټولو ظلم او بربریت جواب به تاسو پرې پي کې تاسو الیکشن کې ورکوئ څومره په دې پاکستان کې چې څومره ظلم روان دی تحریک انصاف په شکل کې چې دا پی کې تاسو الیکشن تحریک انصاف دوباره وګټلو او دا داسې شوه چې پاکستانیان او پښتانه او بلکې نوښار والا او پی کې تاسو والا د دې حکومت نه خوشحال دي تاسو دا ضمني الیکشن چې کوم دی دا ستاسو فیصله ده چې تاسو تحریک انصاف نور منئ یا نه منئ په دې باندې نه یېرېږئ چې موږ به مخامخ شو دی به موږ سره زیاتې سټارټ کړي زموږ نوکرۍ به خرابې شي دا ووټ چې کوم دی دا ستاسو حق دی تاسو مرضي ده چې چا ته مو ووټ ورکړو بس تاسو مشر راځي تاسو به خپل مشر خپله منتخب کوئ او زه د عوامي نشر پارټۍ نامزد امیدوار زه به ستاسو مشر نه ستاسو کشر به یم تاسو موږ ته ووټ راکئ انشاءالله هر میدان کې به تاسو سره ولاړ یم انشاءالله ما خپل مشر کوئ نه ما خپل کشر وګورئ خپل روټ وګورئ عوامي نشر پارټۍ ته ووټ ورکئ انشاءالله عوامي نشر پارټۍ وخت راو تاسو بھرپور خدمت به کوم او انشاءالله تحریک انصاف نه مو خلاصوم انشاءالله دی وایي چې موږ د خپل کشرانو خدمت کړی دی کشران تعلیمونه کړي دي نوکرو پسې ګرځي نوکرۍ ورته نه میلاویږي او چې کومې نوکرۍ یو نیم کس ته میلاو شي او تاسو زما لولي چې کوم کس ته شمولیت کوي کوم خان بوزي نو هغه ته یو نوکرۍ په واده وکړي نو زموږ د غریب ولس به څه کوي زموږ د تعلیم یافته کشران چې کوم دي هغوی به څه کوي بله ورځ دادجي یو مشر وي او دې زوی شپاړسم تعلیم کړی دی او دا پی ټي آی والا ورته نوکري ورکوي او درېیم د ګروپو ډیمانډ یې ترې کړی دی نو یو خو ظلم دا دی چې شپاړسم تعلیم ته کلاس 4 نوکري تاسو څنګه ورکوئ ورپاسې ظلم دا دی چې هغه شپاړسم پاس هلک ته کلاس 4 ورکوي هغه په 2.5 لکه روپۍ باندې لعنت شي هغه په دې لعنت شي دی په ټول پورې ظلم کوي زه دې په درخونې ملګرو ته ویم د دې خبرې نه مه یېرېږئ چې د هغې حکومت نه ګټي به ومغئ دا داسې بلکل نه ده کوم خلکو سره چې عوام وي دا غریب ولس وي او د بدرخو د مشرانو همدولو کشرانو سره ولاړي هغوی به پاس کېږي او هغوی به تاسو نماینده وي خانان به تاسو نماینده وي تاسو نماینده به تاسو په ووټ باندې راځي یو ځل زه یو ځل بیا تاسو ته خواست کوم
څنګه چې دی وایي پرون دی ورته کنونشن و د پوره د نوخار نه بلکې د نوخار نه بهر نه خلک راوښتي یو دا دې څه هول غواړي د بدرخون پکې زم په شمېر باندې 50 کسان نو دغه د دې ناکامۍ ثبوت دی دغه د دې هار ثبوت دی ان شاء الله په 19 فروری باندې به بدرخون د بدترین شکست وي ان شاء الله زدی بدرخون ملګرو دا ویل دلته کې به ډېر ملګري نېشنل پارټۍ والے ناست دي خو ډېر ملګري پکې داسې ناست دي چې هغوی تېر شوي ووټ پي ټي آی ته ورکړی هغوی دا ووټ په څه سوچ باندې ورکړو څه فکر باندې ورکړو چې پاکستان کې به یو بدلاو راشي زموږ په صوبه کې ونوخار کې به یو بدلاو راشي خو زه اوس هغوی ته دا خواست کوم چې تاسو نه هغه ټایم غلطي شوې وه اوس دوباره هغه غلطي به زما یقین تاسو نه منې کېږي تاسو پوهه خلک یې تاسو شعور لرئ اوس تاسو دا خواست کوم راشئ موږ سره په پارټۍ کې شامل شئ عوامي نېشنل پارټۍ باندې 19 فروری باندې اعتماد وکړئ انشاءالله تاسو اعتماد به رنګ راوړي او څنګه چې تاسو نن ګڼ تعداد باندې دلته کې شامل یې راغلي یئ دا دې خبرې تاسو فیصله نن وکړئ انشاءالله چې بدرخو به انشاءالله صرف او صرف عوامي نېشنل پارټۍ به ګټي او پي ټي آی به مینه کې کوي انشاءالله او یو ځل زه بیا وایم د دوی د نوکرو په دغو وادو کې د دوی د ټرانسفارمرو د دغو وادو کې د دوی څه قسمه دغو وادې کوي تاسو دې 30 کالو ډېر ښه پېژنئ زه تاسو ته دا خواست کوم د دوی په دوکو کې نور مه راځئ انشاءالله عوامي نېشنل پارټي به دا حلقه ګټي عوامي نېشنل پارټي د 2018 او 2018 نه پس څومره زمیني انتخابات شوي دي ټول ANP ګټلي دي انشاءالله د 2021 د زمیني انتخابات ان شاء الله عوامي نېشنل پارټي ګټي تاسو تاسو د اوس نه دا وعده کوم ان شاء الله تاسو دې ته نه خبرې کوي تاسو ډېر مهرباني